بسم الله الرحمن الرحیم. ورپسې ما یو بل مبحث درته برابر کړی دی چې هغې ته کتابة الحدیث وایي. ورسره به تدوین د حدیث هم ذکر کو. کتابت د حدیثو دا حقیقت کې چې کم منکرین د احادیثو دي د هغوی یو باطله او کمزورې شبهه ده، نو د هغې جواب دی. هغوی وایي چې په احادیثو موږ څه اعتماد وکړو؟ دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه 200-300 کاله پس لیکلی شوي دي. نو چې د علیه السلام د زمانې نه یو شی 200-300 کاله پس ولیکلی شي، په دې څه اعتماد دی چې دا همغه دی چې د پیغمبر علیه السلام قول فعل تقریر دی. او د رسول الله مبارک حدیث هم هغوی وایي چې پیغمبر تاسو حدیث حجت منئ، هغوی خو یې نه منئ. نو د مسلم حدیث دی د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې لا تکتبوا عني، ما نه مه لیکئ. ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحو، که د قرآن نه علاوه بل شی ما نه چا لیکلي ختم یې کړي. نو رسول الله مبارک ته منع هم کړې ده، او 200-300 کاله پس د هغې د وفات نه پس لیکلي شوي دي. نو موږ به څه اعتماد وکړو په دې باندې چې دا یې د نبي علیه السلام مبارک سوچه احادیث وي. یو سړی زما نه یو خبره واوري او زما د مرګ نه دی بل ته وایي، هغې بل ته وایي، او زما د مرګ نه پس یې د یادو نه څوک 300 کاله پس لیکي، دې کې به خامخا کمې بیشي زیاتې کېږي. دا د هغوی اعتراض. دې وجه نه زموږ علما محتاج شو دې ته چې د دورې حدیث په اول کې دا مبحث ذکر کوي چې د حدیث کتابت او بیا تدوین به یو تاریخي خبره زه درته وکړم چې د حدیثو تدوین کله شوی دی، او د کتابت او د تدوین فرق به هم درته وکړم. هذا البحث ايضا جواب عن ایراد المنکرین المعاندین. دا په عناد د دوی انکار بنا دی، په حقیقت کې ولا نه دی پکار، ځکه دلایل مضبوط دي چې حدیث حجت دی. وهو هغه ایراد یې څه دی؟ اعتراض چې احادیث دونت و الفت، مدون دی او لیکلی شوي دي پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بقرنین او اکثر 200 بلکې زیاتې پیړۍ. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابتها، دا حديثنا كما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد الخدري سوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني ما نلك المكوي، ومن كتب عني غير القرآن او كذا قرآن علاوه ما نچا لیکل کړي فليمحه محودكه اغيلره. فإذا كان الأمر كذلك، چې امر دا رنګ شو چې رسول الله مبارک ته په خپل ژوند کې منع کړې ده او د هغې د وفات د 200-300 کاله پس لیکلي شوي دي، فکیف یعتمدو، اعتماد به څنګه وشي چې دا محفوظ دي په صورت استقبال کې؟ یادونه یو سړی یو شی لیکي او 200-300 کاله پس په دې دا اعتماد نشته چې ګینې دا پاستې شکل کې. اوس مولانا صاحب ځان پوه کاوه. موږ وایو چې د شي د حفاظت 3 طریقې دي. یو دی ضبط الصدر چې په سینه کې یاد کړي، دا یو طریقه شو. دویم دی تعامل، او دریم دی کتابت. ضبط الصدر الله پاک صحابو له داسې حافظې ورکړې وې چې د رسول الله مبارک نه به شی واورېد فوري به یاد، او دارنګې د تابعینو هم مضبوط حافظې خدای ورکړې وې. اصل کې الله پاک د دین ذمہ داري اخیستې ده، نو هغې له کوم رجال کار پیدا کړل، نو هغه مضبوط حافظو والا. په دغه زمانه کې د صحابه او تابعینو زمانه کې داسې خلک هم تیر شوي دي چې هغوی ته د خپلو اسونو نسبونه یادو چې دا زما اس چې دی دا د پلانکي د اس پې بچی دی، او د هغه اسپه چې ده د پلانکي د اس پې بچی ده، او د هغه اسپه د پلانکي د اس پې بچی ده، او د اسونو بېقیده نومونو، او دی په شعرونو کې ستایلی دومره مضبوطې حافظې. او دینه تاسو اندازه ولګوئ چې د قرآن نزول خو داسې نه دی شوی چې دا موږ سره څنګه مکتوب پروت دی.
که یو شان یو شی یادې الحمد نه شروع کې الف لام نه نو زه ټیک د یاد بدی شي لیکن قرآن په دې طریقه نه نازل مثلا نن د سورت قیامت یو رکو نازله شو ورپسې بیا د سوره یاسین یو دو رکو نازله شو ورپسې د آل عمران یو دو رکو نازله شو دا خو په 23 کاله او 23 ورځې کې او په 2 میاشتې کې نازل دی اوس چې به د سورت آل عمران دو نازله شوې بیا ورپسې د سورت قیامت یو رکو نازله شوه نو رسول الله مبارک به وفرمایل اول چې د سورت قیامت کم رکو وي دا د هغې نه مخکې کېده یا وروسته کېده بیا به 3 میاشتې کال 2 کاله پس د سوره یاسین یو رکو نازله شوه یا یو څو آیتونه وی دا مخکې چې سوره یاسین کم آیتونه هغې نه مخکې کېده یا وروسته کېده بیا به 4-5 کاله پس مثلا د آل عمران نازل شو وی دا هلته کېده مخکې چې کوم نازل یا مخکې یا وروسته رښتیا وایه چې داسې طریقې سره نازلیږي او بیا صحابه په خپل ذهن کې ولو مقه ترتیب ورکوي دا مضبوطه حافظه غواړي که نه غواړي ځکه نه ته داسې وکړه که نه چې نن د صورت بقرې یو رکو یاده کړه او بیا ورپسې روزانه یادوه خو د ګډو وډو صورتونو بقرې بیا د آل عمران یاده کړه بیا د سوره یاسین یو رکو یاده کړه بیا د تبارک الذی یو رکو یاده کړه او داسې کال پس هم زر نه 23 کاله پې واله او بیا درته وایم چې اوس زه اوس د بقرې ورپسې د هغه مخکې رکو نه مخکې رکو یاده کړو هغې سره یې یو ځای کړه دا آسان کار دی او بیا دا هم نه ثابته چې صحابه کرامو د قرآن شریف د رسول الله مبارک نه اورېدلی دی نو ګنې بیا یو ځل چې به یې واورېد یاد بیا داسې هم شوې ده صورت یوسف غونډ نازل دی ځه او چې غونډ نازل دی نو حضور پاک صحابو ته ویلي دی بیا یاد دا چېرته نه ثابته چې د نبي علیه السلام ورته ناست دي او یو آیت ورته وایي ځکه لیکلی خو نه کنه مکتوب خو نه کنه د یادو نه نو چې اوس یو انسان د یادو نه یو حافظ خپلو شاګردانو ته قرآن یادوي نو یو آیت ورته وایي هغه یې وایي نو هغه یو ګردانۍ چې پوخې کړي بیا ورته بل آیت وایي دا خو د قرآن نه یادوي نو اسان نه چې د یادو نه یادوي یو آیت ورته یادوي نو هغوی به څه غون صورت یوسف ته دا نه دي ثابت چې دومره صحابو ته پیغمبر مبارک ناست دی او هر یو ته یو آیت وایي او هغې یې یادوي بیا ورته بل وایي هغې یادوي لکه زمونږ چې کومه طریقه ده داسې او نه ورسره کتاب پروت و چې هغوی نه هغې یادوي لیکلی هم ورسره نو چا سره و اکثرو سره نو دا چې به سنګ واورېد نو فورا به یاد شو نو د خلکو له الله پاک صحابو له او تابعینو له داسې حافظې ورکړې وې چې د رسول الله مبارک د خولې نه به شی واورېده فورا فورا دویم دا مولانا صاحب چې دا زمونږ حافظه ولې کمزورې ده زمونږ حافظه په دې کمزورې ده چې مونږ د ګوره سترګې ولې کمزورې دي مونږ د هغه څیز نه پرهیز نه کوو چې د سترګو نظر ورسره باقي پاتې کېږي چې ډېر رڼا ته نیغ ګورې او موبایل ته ګورې موبایل رڼا ده په خپله به سترګې کمزورې کېږي او چې ډېر نور ته ګورې په خپله به دې کمزورې کېږي دې سره کمزورې کېږي دقه رنګې غاښونه کمزورې کېږي مونږ یې حفاظت نه ساتو مسواک دې مګه مثلا او داسې شی دې نه خوړو چې هغې سره غاښ کې نقصان پیدا کېږي نو غاښونه به دې مضبوطې دقه رنګې حافظه هم ده د حافظې د تقویت دپاره هم بعضې څیزونه دي او د حافظې د نقصان هم بعضې څیزونه دي نو مونږ یې د هغه څیزونو ځان نه ساتو چې کم سره حافظه خرابېږي اوس حافظه په څه مضبوطېږي د قرآن شریف په تلاوت امونږ نه کوو حافظه په څه باندې خرابېږي ښځو ته په کتو امردانو ته په کتو چې اماردو ته خلک ګوري او ښځو ته خلک ګوري په دې حافظه خرابېږي حافظه په څه خرابېږي په ګناه نو صحابه مضبوط باطنونه لرل هغوی به د ګناه نه ځان ساته هغوی به کوشش کوه خواري به یې کوله چې حافظه مضبوطه ګوره څومره صفراوي څیزونه چې خورې او ګرم څیزونه د هغې په حافظه اثر یې اطباو لیکلي
ګرم سیزونه خوري لکه نن سبا په ارامي چرګان خلک خوري یا کبان خوري او ډېر زیات خوري یا ګرمې مسالې خوري په دې په حافظه اثر پرېوځي کمزوري کوي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کوفې اوسېدونکی و او کوفه د دریاب په غاړه د کبان پکې ډېر میان نو یو ځل په یو معترض اعتراض وکړ وی ته خو د کوفې یې که نه مطلب دا چې ته کبان ډېر خورې کوفه د کبانو ځای دی او کبانو سره حافظه کمزوري کېږي چې ډېرې بنده خوري ځکه دا ګرم دي ګرمایش پکې په وجود کې زیات پیدا کوي نو چې ډېر خوري نو تاوان امام صاحب څه وایي وایي زه چې پخه بده پېښ شوی ما نو ما کبان بند کړي دي نه خورم چې حافظه مې کمزوري نه شي دونه به د حافظې خیال ساته شکوت الی وکیع سوء حفظي امام شافعي وایي فأوصاني إلى ترك المعاصي فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاصي نو علم خو داغې دپاره خو سبب دماغ دی حافظه ده ګناهګار له خدای علم نه ورکوي نو حافظه هم ورته مضبوطوي نو صحابه یو ده چې هغوی د رسول الله مبارک د صحبت د برکت نه مضبوطې اسرار او باطن لره هغه اسباب به نه استعمالول چې کوم اسباب سره په حافظه کې نقصان پیدا کېږي نو ګوره د شي د حفاظت یو ذریعه حفظ الصدر ده لکه دا ړانده چې قرآن شریف یادوي او د صحابه یو خدا چې د رسول الله مبارک نه به څه واورېدل نو فوراً به یادول دا یوه شوه د شي د حفاظت دویمه طریقه سره تعامل چې عمل وکړي عمل سره شی محفوظ شي د تا ته مونځ وښیم او ته مونځ نه کې نو دا به درنه یېري او که تا په مونځ عمل شروع کړو فوراً به دې یادي یو سړی دی چې هغه په کتاب کې د حج مباحث ویلي دي خو دې عملي طور حج له نه دی تللی عالم دی دته هغسې حج نه دی یاد چې کم امي تللی دی او هلته عملي طور حج کړی قانون دا دی چې په کوم څیز د عمل وکړو بس یاد شو چې کوم څیز باندې د عمل پرېښو یېرېږي او چې عمل دې شروع کړو بس هغه یاد پاتې شي نو صحابه چې به د رسول الله مبارک نه څه اورېدل فوراً عملو هر شی د عمل لاندې راغلی نو دا هم د حفظ یو لاره ده او دریم څه دی دریم کتابت دی په کتابت هم شی محفوظ پاتې کېږي نو د رسول الله مبارک زمانه کې صحابه احادیث لیکلي دي دلایل به درته وسویم او که ته د مسلم حدیث وی جواب به یې درته وکړم زه اوس مخکې ده وجیبه زمان جواب کوم چې موږ نه منو چې حفظ د شي او بقا د شي مختصره ده په کتابت فقط چې صرف کتابت باندې به شي محفوظ یو بله لاره یې نشته بل له اسباب د حفظ او د بقا د شي چې شی باقي پاتې وي اسباب ثلاثه دي مشهور یو ضبط الصدر بل تعامل او کتابت ولا يخفى خفي نه چې احادیث نبویه بقیت الى الان محفوظ په د اسباب ثلاثه باندې لومبي ضبط الصدر دی وهو احد الاوجه الثلاثه لبقاء الاحاديث وحفظها او دا وجه متعارفه د بقا د شي چې شی باقي ساتي یادوا لکه قران او سب پورې مونږ ته باقي پاتې لري پس باندې چې صحابه او تابعین او رستو خلکو یاد کړي وقد تواتر سره ثابت دي دا نه چې ګنې خبره واحد دی د صحابه رضی الله عنهم نه چې انهم كانوا يحفظون لي بيادو ما هغه شی چې و بیرېد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغبهم لذلك النبي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم رغبت هم ورکړی چې هغه رغبت ورکړي بیا خو بیا ووایي کما قال ندور الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها وقد مكنهم الله قدرت ورکړو دي لره من ذلك د حفظنا وزکا اسرارهم او بلې څه چل کړو الله باطن پاک ساتلو بس ټول ورځ به د پیغمبر علیه السلام سره ناستو دا هغه نه به حدیث اورېدل اما د هغه څیز نه یشغلهم چې مشغول کړي دي لره د صحبت علیه السلام او د ملازمت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او الله په زړونو کې محبت معهود علیه السلام سره اچولو او د احادیثو سره او الله په دې احسان کړی چې قدرت قویه ورکړې وه او ملکه راسخه د ضبط تشهد به اوراق التاریخ د تاریخ پاڼې وګورئ هغه پې ګواه دي
نو هر وخت به د استاد سره ناستو رسول الله مبارک سره هغه سره به کوشش به کو چې یو حدیث را نه پاتې نشي حضرت علی رضی الله عنه وی اوږې شوم ډېر اوږې شوم خېټې مې درد کو نو ما وی راشه چې د مزدوري به وکړم او داسې وخت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې و مې چې دې تر څو د کوره روزي زه به لږې پیسې ډوډۍ وګټم وی لاړم د یو یهودي باغ و او داسې ومه چې جامې مې نه وې نو سرمن مې اغوستې وه سرمن څنګه د څاروي سرمن وه نو هغې کې مې په منځ کې سورې کړی و نو مې دې غاړې ته اچولی و تر کونډو پورې او امید په دلته مې د کجورې په پړي تړلې وه چې عورت مې پټې ښکاره نه شي نو وی بوی یې کو لکه د وازګۍ په هغې کې که نه وی هغې بوی کو داسې جامه وه او سرمن درنه سونه بیا وی لاړم د یو یهودي باغ و هغې کې چاون دی و په دیوال کې نو هغې نه مې کتل نو پوه شو ما ته وی بانډي سیا که مزدوري کې را دن نشه نو زه وردن نشم وی ما ته یې وی چې دلون بتمرن یو بورقه به راوباسي یو کجوره به در کوم مضبوطې بورقې به وې وړې به هم نه وې ما له باغ کې اچوه شابه سیرابه وه باغ کې وی مې ډېره ښه ده وی بس بورقه به مې رایستا چې یو څو بورقې مې راوستلې یو چونګ کجورې مې واغېشتې څونه ارزانه مزدوري ده وی به هغه کجورې مې وخوړې خېټه مې ډکه شوه او بیا مې اوبه وڅکلې د هغه اوبو نه او په منډه رالم چې هسې نه رسول الله مبارک روتي او حدیث رانه پاتې نشي دوی چې رالم نبي علیه السلام لا نور وتې نو خوشحاله شم نو ګوره هغوی به داسې چلونه کول مزدوری هم ورته پرېښې وې او کاروبارونه هم ورته پرېښي وو اوږې تږې به خو د نبي علیه السلام نه به نه خوځېدل الله زړه کې د رسول الله مبارک او د احادیثو مبارکو مینه اچولې وه او باطنونه پاکو د دنیا امور نه کول بس حدیث 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 ده مقصود بالذاتو ده مقصود بالذاتو دا یوه شوه دویم تعامل دا وجه مؤثره د بقا د احادیثو را ځکه صحابه عملو بما شاهدوا من النبي صلی الله علیه وسلم او چې عمل لاندې شي داخل شي محفوظ او باقی شي تعامل خو پوهېږئ که نه لکه د تاسو ته اوس یو شی وښیم او مثال به درکمه تاسو ته زه د قرائت کتاب ووایم چې دا مخارج دی او دا حرف د دې مخرج نه وځي او دا حرف د دې مخرج نه وځي او دا له دې نه خو عمل او مشق ته ونه کې رښتیا وایات دې پاتې کېږي سبا به درنه یېري او که زه راته جمال القرآن او دا نور کتابونه وم نه ښیمه بلکل یې درته ونه ښیم هغه او صرف دونه درته ووایم چې با داسې ادا کا او دې صفت دی او جیم او خدای یو ادا کا او زه باندې عمل وکړم مشق در باندې وکړم او ته د تجوید په شان ښکلې مشق وکړې قرائت وکړې نو رښتیا ووایه شی دې محفوظ شو که نه شو عمل دې وکړه محفوظ شو عمل دې نه کړی یېرېږي نو دریم عمل شو او دریم کتابت شو بس اوس زه دو خبرې دي مولانا یو محض او نفس کتابت دی یو کتابت علی صورت التدوین دی محض کتابت دی ته وایي چې ته شی ځان سره محفوظ کړې لکه زه اوس درته لګیم او تا یو کاپي راغوښتې او په هغې کې لیکې پکې بخاري نه مو لیکې پکې ترمذي نه مو لیکې پکې مسلم ابو داود نه مو لیکې ځان سره لیکې دې ته کتابت وایي محض کتابت یو تدوین دی او کتابت رسمی دی تدوین څه ته وایي ادا چې ته بیا جومات کې کښېنې د ترمذي ځان لکې د بخاري ځان لکې د ابو داود ځان لکې د مسلم شریف ځان لکې او بیا په هغې کې لومبې د وحی باب کې دی د هغې مسایل کې دی بیا ورپسې د ایمان کې دی بیا د علم دې ته تدوین وایي یا یو سړی دی هغه یو کتاب لیکي نو د هغې دپاره څوکي اورېږل اول وله مقدمه لیکم په دې کې به دا خبرې لیکم مقدمې نه پس به بیا د کتاب عنوان ورکم د کتاب نه پس به د بابونو عنوان ورکم نو هر شی به په خپل مناسب ځای کې ولیکم دې ته تدوین وایي یعنې په یو خاصه طریقه لیکل په یو خاص لکه صاحب د هدایې چې مسایل په یو خاص اندازه لیکلي دا اول د وضو دی بیا د صلات دی بیا بل یا امام بخاری چې کتاب لیکلی دی خپل نو ګډ وډ خو یې نه دی لیکلی
د وحی باب دی مخکې کړی دی، بیا د ایمان متعلق روایت دی، بیا د علم، بیا د وضو، بیا د صلات فلان فلان فلان. نو دا ترتیب سره، ترتیب رسمی چې ورته وایي، دې سره لیکل، یو طریقې سره لیکل، یو خاص وضع سره لیکل، دې ته تدوین وایي. نو زه وایم دا یو خبره دې منم چې د احادیثو تدوین او رسمی توګه باندې لیکل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نو دا رستو لیکلی شوي. دا چې خلکو بیا مؤلفات د حدیثو لیکل نو په دغه طریقه باندې لیکلی دي. امام مالک صاحب راغی، موطا یې ولیکله. څنګه یې ولیکله؟ احادیث خو سره ډېرو ګډوډ یې ونه لیکل. یو حدیث د وضو دی او بل د طهارت دی، ورپسې بل د صلات دی او بل د حج دی او بل فلان فلان، او ګډوډ ولیکي. نه یو تدوین یې ورکړه، یو ترتیب رسمي چې وضو یې مخکې کړه، بیا صلات، بیا فلان فلان په دې طریقه. په پوه شئ په خبره؟ نو دا چې کوم تدوین د احادیثو چې امام بخاري کړی دی، امام ترمذي کړی دی، امام مالک کړی دی، امام شافعي کړی دی، امام ابو حنیفه کړی دی رحمهم الله، واقعي چې دا د رسول الله مبارک د زمانې نه پس شوی دی. لیکن مطلق کتابت دا نه منمه، دا د رسول الله مبارک زمانه کې شوی دی. او ډېرو صحابه د علیه السلام په زمانه کې احادیث مبارکه لیکلې دي. یاد لرې دا خبره؟ نو لیکلو خبره خو زمونږ د لیکلو ده چې ته د مانه یو شی اورې او تی لیکې، مانه یو شی اورې او لیکې، د حفاظت خدا طریقه ده. اما چې ته ولا بیا هغه تدوین ورکې او کال دوه کاله پس ورته کښېنې، یا ستا زوی ورته کښېني، یا زما د مرګ نه پس ستا نوسۍ ورته کښېني، او یو د ما پلار د پلانکي نه لیکلي او هغې له زه ترتیب ورکوم، نو دا خو څه خبره نه ده. د خو ګډوډ لیکلي دي او د نوسۍ د کاړوسۍ هغه راپاسي او ترتیب ورکړي چې ورېږه د بخاري دا به ځان لکم د ترمذي به ځان، نو یو اشکال نشته. نو دی څه وایي؟ اما الکتابة على صورة التدوین، تدوین دی وپېژن که نه مولانا؟ او ترتیب رسمي ورته وایي. دا نه و په عهده علیه الصلاة والسلام، بل نشأ بعده بقرن او قرنین. لیکن نه منو ما اورده المنکرون چې عدم کتابت د احادیثو دی په زمانه د نبی علیه السلام کې، ځکه کتابت د احادیثو قد نشأت دا پیدا فی عهده علیه السلام، او رسول الله مبارک امر کړی دی، او ثم استمرت فی عهد الصحابه. اوس یې ادله وره کما روى الحاکم، حاکم لیکلی دی دغه کتاب د مستدرک علی الصحیحین کې. ګوره څه وایي؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال دي سوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم، علم اتړه ټایټه. قلت وما تقيده؟ قال كتابته. علم قرآن حدیث ټول ته د پیغمبر مبارک د جسم مسله اوردا علم دی، هغه حدیث دی. وروى الترمذي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رجل يصعد الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجب خوخيده بدا حديث سريتا أولاده ده بينه فشكا ذلك شكايته وكردي خبر النبي كريم صلى الله عليه وسلم ده فقال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ما تخوخيكي ولا أحفظه يا دولين شب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك، لاس مبارک دا سے وڑقاو، لاس سره مدد حاصل کا، او اشارت او کا خط کا کہ اولی کا سیوے او فرمائے وی سنگل استعن مدد حاصل کا بیمینک پلاس پل و اومأ بیده للخط، او رسول اللہ مبارک اشارتو کو پلاس مبارک خط. واسند الرامه هرمزي دا بل محدث د رافع ابن خديج او اسند سند متصله سره ذکر کړي. قال رافع ابن خديج وي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها؟ قال اكتبوا ولا حرج. واسند الديلمي د علي اسند دا چې د سند متصله سره علي ته رسول دي مرفوعا، مرفوع دا چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم قول دی اذا كتبتم الحديث فاكتبوه باسناده. څه مطلب؟ دا وسره ولیکه چې ما نه مو بذات اورېدلې دي یا په واسطه د بل صحابي مو اورېدلې. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو
قال عبد الله بن عمرو بن العاص وی كنت اكتب كل شيء ما به هر شي لیکو چې اورېده به مې دې شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکه اريد حفظه مې اورېږه چې ولیکم نو ما ته به یاد شي ځان سره به کور کې ګردانو نو فنهتني قریش نغي منع کړم وقالوا غیوي اتكتب تلیکي هر شي چې اورېدل او نبی علیہ السلام بشر يتكلم في الغضب والرضا کله خوشاله کی لیکل مناسبی او کله غصې د غصې شي خلق نه لیکي نو فامسكت عن الكتاب وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاومأ باصبعه اصبعه الى فيه خلی مبارک ته دا سے اشاره دا سے وی اكتب لك فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه الا حق کذا غصه او کذا رزما دین بحق ذي او بل شيء بنوذي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الذي يخلينا الا حق بل دليل وروى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر القصه في الحديث حديث کی قصه ذکر کړه یو صحابي ابو شابه نے مشور وی اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه دا کتابت ثابت شو کنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه اوي ليس احد نشتري او قصد اصحاب النبي كريم صلى الله عليه وسلم چې اکثری په حدیث کې عن رسول الله د پیغمبر مبارک نه مني ایمان علاوه زمانه علاوه بل چاته حدیث نه دی مگر مگر عبد الله ابن عمرو بن العاص ما ډیر لري فانه كان يكتب وكنت لا اكتب هذه کتابه ثابت پدې باندې او سوال کوم خو التبرازی خان ادا چې د ترمذی ابو هريره وای چې ما نه زیات احادیث ته رسول الله مبارک نه منقول د بل چا نشته دی ود دي نو په دې بسوال راځي چې دا خو خبره د بل شان وکړه ته ابو هريره نه خو 15300 او یا احادیث منقول او د عبد الله ابن عمرو بن العاص چې ټول یو ځای کې وسوي نو جوابونه به تاسو کوم خان دلته به آسان جواب وکم د دې ګڼ جوابونه دي څلور جواب دي آسان جواب دا چې چونکې د لیکل کول نو د ابو هريره دا ګومانو چې د سره به زمانه زیات دي خلاص شو وروى البخاري عن ابي جحيفه قال قلت لعلي بما علي رضي الله عنه توي قال عندكم كتاب قال لا الا كتاب الله دا تاسو دغه کوي چې د روافض وبوي وي دا قران سلويخ سپاریو نو لسته ابو بکر و عمر و عثمان پټ کړي او هغه لس په فضایل د علي صاحب او د اهل بیت کې نو ځکه هل عندكم کتاب تاسو سره مکتوب شته هغه لس سپاری چې د نور صحابه او عیاذا بالله پټ کړي وي قال لا الا كتاب الله یو د خدای کتاب د قران یا یو فهم دی اعطیه چې ورکړی شوی دی مسلمان ته او د هغې په سبب استنباط کوي او ما فی هذه الصحیفه یو صحیفه را سره ده ګوره دی د پیغمبر مبارک نه لیکلی دا کتابت شو او په هغه صحیفه کې په خپله لیکلی دي چې په هغې کې د دیت احکام دي په هغې کې د اوښانو د زکات نصاب دی پکې وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما كتاب العلم ده بخاري کې بدر تراشي قال لما اشتد چې سخت شو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجعه بیماری ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا یو کتاب نه قرطاس مراد دی یو څه شی راوړی یو خط لولیکم لا تدلوا بعده دا دی وی دلیکم نو فهذه الروايه صریحه وكتابت د احادیث کې په عهد علیه السلام او کتبه چې د مسلم روایت ته چې لا تكتبوا عني اما الجواب بحديث ابو سعيد خدري نو سيوطي په تدریب کې داغي او سو جوابونه کړی دي بس ما ته ګوره لومبې دا چې دا منع د کتابت لا تكتبوا دي هغه وخت پورې خاصه ده چې قران نازلېږي چې قران نازلېږي دغه وخت صرف قران لیکي حدیث ملیکي اسنه اختلاط د وحي خفي چې حدیث دی د وحي جلی سره چې قرآن دی دارا نشي دا یو جواب قیل النهي عن الكتابة خاص په وقت د نزول د قرآن خشية التباس د قرآن د بل سره او اذن فی غیر ذلك
چې دا ما کوم د کتابت دلایل درته وي اذن چې لیکا دا په هغه وخت کې چې قرآن نه نازلېږي او چې کله قرآن نازلېږي صرف قرآن لیکي اسنه دا وسره په پاڼو لیکي څوک په دې ګمان د قرآنونه کې التباس را نشي یا لکه پوه شوې دویم څه دي نهې چې ما لا تکتبو دا د لومبۍ زمانې سره متعلقه وه چونکې صحابه د قرآن شریف اسلوب نو پیژندلې طریقې نه و پیژندلې نو ورته یې صرف قرآن لیکې او حدیث مه لیکې ولې هسې نه په دې حدیثو څوک ګمان د قرآنونه کې نو چې صحابه د قرآن اسلوب وپیژنده نو به اجازت والا ورکړه هغوی چې به د رسول الله مبارک د خولې نه الفاظ ووتل نو هغوی ته به پته وه چې دا وحی جلی د قرآن دی او دا وحی خفي که پیغمبر مبارک به ورته نه مو ویلې به ته پته وه طریقې وپیژنده طرز یې وپیژنده او مولانا صاحب امام بخاری رحمت الله علیه پخپله وایي هغه دومره مهارت چې یو شي کې تجربه حاصله شي که نه بس بیا خبره خلاصه ګوره سره زر چې بازار ته لاړ شي دوکاندار لا نو هغوی چې سره زر معلوموي په څه یې معلوموي یو کاڼی دی کسوټه ورته وایي تور کاڼی دی په هغې یې مږي هغه سره زر راوالي په هغې کرښه وباسي نو ده ته پته لګي چې دا سره دي که نه دي کرښه باندې رنګ راشي باقاعده او بیا چې د خپل رنګونه مستقل یو سره زر چې اعلی وي د هغې یو شان رنګي په کرښه چې متوسط یې بل شان هغې یې په هغې معلوموي په کاڼي مږي هغې ته کسوټی وایي په هغې پته لګي چې دا سره دي تانبه پیتل دي او سرو زرو کې کمه نوعه ده لیکن چې کم داسې زرګري چې هغه کار د زرو ډېر کوي هغوی کسوټه مسوټې ته نه ګوري چې لاس کې وویني ورته پته لګي دا سره دی او دا زیړ دی پته ورته لګي امام بخاري څه وایي امام بخاري وایي زمونږ مخکې چې څوک خبره د خولې نه وباسي مونږ ته پته لګي چې دا د رسول الله مبارک حدیث دی او دا نه دی چې وویرو نو مونږ ته پته لګي دا حدیث دی دا د پیغمبر مبارک اسلوب طریقه فصاحت و بلاغت چې کوم دی هغه شی دی مونږ وایي دا ټیک ته په دې فیصله نه کوو په خپل عقل په راویانو فیصله کوو فیصله په راویانو کوو که راوي کذاب دی بیا موضوعي ورته وایم په عقل نه کوو فیصله لیکن چې څوک راته داسې مخامخ ووایي نو مونږ ته پته لګي چې دا د رسول الله مبارک حدیث دی او دا نه دی او قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي په خطبات حکیم الاسلام کې وایي په هندوستان کې یو امي سړی و قرآن یې په ناظره نو ویلی او هغه ته چې بچا د قرآن آیت ووایي نو وایي دا د قرآن آیت دی او چې حدیث پې وایي دا حدیث دی نو چا ورته وایي تا خو په ناظره قرآن هم نه دی ویلی بابا او دا تا ته څه نه پته لګي څه وایي وی چې څوک د قرآن شریف تلاوت کوي وی د هغه د خولې نه د سپومۍ او د نور په شان رڼا خیږي نو زه وایم دا قرآن دی او چې څوک د رسول الله مبارک د احادیثو تلاوت کوي نو وی لکه د ستوري په شان چمک او رڼا ترې خیږي نو زه په دې رڼا پېژنم چې د خولې نه وځي چې دا قرآن دی او دا غیر قرآن دی نو چې د دې زمانې یو سړي له الله پاک دا ملکه ورکړې ده نو د رسول الله مبارک صحابو له به خدای نه ورکړی نو لومبۍ زمانه کې منع کړی کتابت ابو سعید خدری روایت هغې باندې محمول او چې بیا صحابو د قرآن طرز وپېژن اسلوب وپېژن نو بیا ولې اجازت ورکړه دا دویم جواب نهې د کتابت نه په ابتدا د اسلام کې وه ځکه مسلمانان حدیثو عهدین نوې زمانې والو نزول د قرآن سره نوې زمانه ده چې بس مسلمان شوي نږدې نږدې او وکانه نازل منه یسیرا نازل منه قرآن لږ نازل نو فلم یکن د دوی تمارس او تعلق نو د قرآن سره حق التمارس والتعلق چې تمیز د قرآن د غیر قرآن نه راولي او یره به کېده په دوی اشتباه د وحي مطلوع چې قرآن د غیر مطلوع سره یا حدیث دی فنهو عن الکتابت چې هسې نه ګډوډوالی را نشي فلما ضبطوا أسلوب القرآن وطال العهد بسماعه وتلاوته وحصل لهم ملكة فسبب دا ملكي دي قادر بمعرفة دا قرآن دا غيرنا وأذن لهم بكتابة الأحاديث لأمن اللبس التباس ران أما محفوظ شو نهي منسوخ شو اے مولانا صاحب
دریم جواب یې ووره وی نهې چې ده د کتابت نه مطلقه نه ده مقیده ده په هغه څیز منع ده چې په کوم قرآن لیکلی شوي په کومه تخته چې قرآن لیکلی شوي په کومه سرمن ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قرآن په دغه شیانو باندې لیکلی د هغې نه منع او اجازت په نورو څیزونو باندې و نو قیل مراد د نهي د کتابت د حدیث د قرآن په صحیفه واحده کې ځکه صحابه کانو یسمعون تفسیر الآیت کله به